باب الشفاعة فی الحدود، دا باب دی په بیان دی حد کې سفارش کول او شفاعت کول. دا ډېر سخت جرم دی. دلته کې حدیث بیانول غواړي. عایشه رضی الله عنها مروي دي چې یوه ښځه وه مخزومي قبیلې نه وه، مخزومي ورته ویلی شي. هغې نه څه یو شی شوي، یو کار شوی ورته نه غله وغیره شي، او د شریف خاندان نه وه. خلکو دا ووي چې یار داسې کول پکار دي که نه چې دا دې معاف کړلی شي، ځکه دا خو د ډېرې اوچتې کورنۍ نه ده که نه. نو چا ووي چې دا خبره څوک کولی شي پیغمبر اسلام ته؟ خو یو سړی دی اسامه بن زید کولی شي. پیغمبر اسلام ډېر محبوب دی، حب دی، نو هغه به دا کار وکړي. چې کله هغه دا خبره وکړه پیغمبر اسلام ته عجیبه غوندې شو چې ګوره د الله په حد کې څنګه څوک سفارش کولی شي. تاسو په دې نه پوهېږئ مخکې بني اسرائیل چې خدای تباه کړي وو، هغه وجه دا وه چې هغو به څه کول چې کله پکې شریف سړي او پوزور سړي کله غله وکړه او غلط کار او جرم یې وکړو، بیا به معاف کولی شو، صرف بس مخ به وله تور کړی شو، بس دا به د دې شوه سزا وه. او که چېرې غریب سړی او بیکاره سړی او بېنامه سړي ګمنامه سړي که یو کار وکړو نو هغه به ټولو په مخ کې څیرلی شولو، غریبو چمړه به یې اوبسلی شوه. هغه د یو چې نه الله پاک ته دا چېرته خوند ورکوي چې غریب او فقیر پکې فرق وکړلی شي. الله ته خو ټول برابر دي په نظر کې، که فقیر دی او که ګدا دی او که بادشاه دی، که د چې شی چرګ و غل دی، ټول برابر دي. الله ته د چا مال څه ضرورت دی؟ الله ته دا نه لګي چې دا غني دی او دا فقیر دی. الله ته خدای شته که دا خو لګي چې دا څه شی دی؟ دا خو مالدار دی. دې د خاماله مال الله ورکړی دی. نه الله سره د مال څه حیثیت دی؟ که چا سره غونډګر شیان دي نه دا خو الله وله ورکړي دي که نه. نه الله ته یې څه حیثیت؟ زه تاله شی درکړم ته ما په مخ کې اوچتېدلی شي، نه درکړی ما دې نو ما په مخ کې څنګه تا شان اوچتېدلی شي؟ شان خو هغه کې راځي چې سړی ځانه نه او ذاته نه کسب اکتساب وکړي. نو ځکه خدای تباه کړلو چې کسه تاسو دې خبرې ته پم نه شي سبا دپاره چې دې ته به معافي وشي. زما لور چې د فاطمه بیبي که د هغې د لاس نه داسې کار سرزر شي زه به د هغې لاس کټ کړم. نه دا څوک کیدلی شي، هېڅوک نه شي کیدل. دې کې دا نه چلېږي چې دا د پلنکي خاندان ده او دا د دې خاندان ده او دا د پلنکي لور ده او دا د خونزاده لور ده او دا د بادشاه لور ده او دا د پیر لور ده او دا د چی لور ده، دا د سیټ لور ده، دا پکې نه چلېږي. شریعت په نظر کې ټول برابر دي، ټول انسانیت مساوات حق لري. هر سړي له څه شی ورکولی شي؟ برابري حق ورکولی شي په قانون کې. دا خو نه چې مالدار دپاره څه شی وي؟ حلوا وي او غریب دپاره قانون وي. ایسا تو نہ ہو کہ فقیر لاچار قانون کی چکی میں پیستا جائے اور مالدار جو ہے قانون کو پیس لے، ایسا تو ہے نہیں. او خلق دای کی چې یار موږ مساوات ولا قانون وروستل غواړو. ته څنګه مساوات ولا قانون وروستل غواړې؟ هلته د نواب زوی چادر غونې خپې ته خریلی و، دومره غونې خوښ شوی و خنګټې سره، عکس یې په دوه منځنیم کړلو جیل ته د رسېدو نه مخکې، او د غریب سړي چاورمې کټ کړی و او سړی خپل مس مس ګرځېدو. کباب ولا بقاعده راخستی شوی جیل کې، 2 ورځې جیلو بیا ترې نه راوباسلی شو. نو دا څنګه کیدلی شي؟ دا به نه چلېږي. مالدار او که غریب وي دواړه به یوې چاړې ته سملولی شي، قانون چاړې ته. قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. باب الشفاعة في الحدود. وبه قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأ الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. مخزومي ښځه وایوه، د هغې خاندان نه تعلق ساتل. قریشو ته د دې ښځې شان لږ اهم ښکاره شو. التي سرقت چې غلی کړې وه. فقالو دې متعلق او خپل منځ کې مشوره وکړه او خبرې اخوا دېخوا وکړې چې من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې متعلق به څوک پیغمبر اسلام ته ورشي خبرې سفارش وغیره وکړي. قولو ټولو وی خپل منځ کې چې ومن یشتری الا اسامه بن زید، دا څوک کولی شي سوا د اسامه بن زید نه؟ دا همت او جرأت خو ممکن نشته. حب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د اسامه رضی کړو. فکلمه اسامه، نو اسامه صاحب سره خبر وکړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ولا سخت تنبیه وکړه او ته ووایي چې اتشفع فی حد من حدود الله، د الله په حدونو کې د یو حد ته سفارش کول غواړي چې هر یې معاف کړی شي او اوچت دې کړی شي. چې کله څوک ته دنه کې د تپوس په سټیل کې ته شوي چې ته دا کول غواړې نه، نه دې سره سړی ډېر تغیر شي که نه،
بیا څه وایي چې ثم قام پیغمبر علیه السلام پاڅېدو تقریر وکړو فاختطب فقال وی فرمیل فاختطب څه ده د لرګي ټولولې ته نشي لکه خو حاوي که نه دي کې خو خا ده فاختطب د هغه فاحتطب هغه بېلې دي بېله وزن دی فقال پیغمبر علیه السلام خلکو ته وفرمیل یا ایها الناس ای خلکو نو د وفرمیل ټکه به صرف پیغمبر علیه السلام صحابي سره ووایي موږ دلته کې صداګان دي چې فرعون ورته بیا وفرمیل چې ای موسی خدای شته که دې علاقې کرنه یوه ورځ تېره کړي فرعون ورته څنګه وفرمیل ټکه عزت دپاره راغلی دی زموږ صداګان دلته څه دي فرعون ورته بیا وفرمیل چې دلته دې نه پرېږدم موسی علیه السلام ورته لاس سره خلاص وي او پلار دې هم لاس سره خلاص وي او زه د الله په پناه کې یم او لوط علیه السلام چې کله چا کسی بینو د خبرې بینی که نه بیا ورکې کافرانو ته مې چې وفرمیل پکې داسې صداګان دي وفرمیل نه چلیږي هر سړي دپاره ده مخته څه وایي پیغمبر اسلام تقریر وکړو بیا خلکو ته وفرمیل چې خلکو انما هلک الذین من قبلکم تاسو نه مخکې د کم خلک بني اسرائیل وغیره چې تباه شوي دي ولې تباه شوي دي ځکه خدای برباد کو که نه ځکه خدای ډسمس کو چې انهم کانو اذا سرق فیهم الشریف کچری شریف او پوزاور سړي پکې څه کول څه غلا ملا او کارې کول یا بل څه ترکوه بیا یې پرېښودلو چې خیر دی ده خو ډېر احسانات کړي دي په خلکو باندې روډې پخلي دي احسانات یې کړي دي خو ځان له یې کړي دي اوس جرم خو یې نه شو پټولی واذا سرق فيهم الضعيف که غریب و فقیر سړي پکې څه غلا وکړه اقاموا علیه الحد حد به پرې قایم کړو ایم الله پیغمبر اسلام قسم وخوړل ایم الله نه د الله نوم باندې قسم دا عرب د شی وایي لو ان فاطمه ابنه محمد سرقت که فاطمه بنت محمد غلا وکړي که نه لقطعت یدها لاس به ترې نه کټ کړمه بے سفر میں قال محمد سے وی محمد بن روح سمیت اللہ بن اسد یقول فدعاها قد اعاذها الله عز وجل ان تسرق خدینا خدای شکر د بچ کړي د چې غلا وکړي او کل مسلم ينبغي له ان يقول هذا یعنی هر مسلمان ته وکړي چې د سی وی کنه چې الله پاک هغه د غرینه بچ کړي و وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحه بن ركانه عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شکل خځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه کمرې نه ککش نه شکل د ټیکرې پټ کو څه کتیپا متیپا وکنه چادر ته ویلې شي وغیره اعظمنا ذلك یا اعظمنا ذلك موږ ته د کار لږ غټ ښکارا شو یا موږ دا غټ شمرل وکانه امرأة من قریش د قریش قبیلې ښځه فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا منتوي نحن نفديها ب40 أوقية من بدل دي بدل کې 40 أوقية درکو خو چې د دې ولا د سزا معاف شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمایي چې تطهر خير لها دا پاکیزه کېدل څه دي د دې لپاره ډېر بهتر دي چې پاکیزه شي خلک چې پاکیزه شي لکه بس د صلیخ اوقیې به ولا ورکو که نه دي سره به پاکیزه شي حالانکې پیغمبر سم مقصد بل څه چې کله کپړه ګنده نه شي نو په ډبلۍ خپه خپه ووهلی شي هله صفاګي فلما سمعنا لین قول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله موږ د پیغمبر سم د خبرې نرموالی وکتل وامې اورېدل نو موږ د خیال شو چې لکه بس مفکیدنې ته خبره نږدې شوې ده او څه خبر و نو موږ دې په خیال باندې څه شول اتینا اسامه صاحب ته راغلل وقلنا موږ ورته وویل چې کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې متعلق ته خبر وکړي نو ډېره مهرباني به دي فلما رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې واورېدلې او دا خبرې وکتلې نه ډېر خفه شو او قام خطیبا ادرد خطابتي وفرمایل فقال او به چې ما اکثارکم علی فی حد من حدود الله عز وجل تاسو خو ډېر ماته مخکې کېږئ راسته کېږئ د الله په حد کې وقع علامت من اماء الله چې دا حد دی خدای په بندي باندې راغلی دی خدا کی بندي پر یوې ښځې باندې والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به چې کوم کار دغې ښځې کړی دی که داسې کار زما لورم وکړي که نه لقطع محمد
یا د هنه محمد به د هغې لاس هم پرېږي. باب حد الزنا، دی باب کې ښایي د زنا څه حد دی. زنا خدا حد دی که نه، که چېرې یو سړی زنا وکړي او غیر شادي شده کس وي، غیر محسن وي، نو هغه دپاره دا مسله ده د مونږ حنفو په مذهب کې چې سل کوړې به وله ولګولی شي، او دا سل کوړې به چې کله وهي که نه نو وله لاس به نه وچېته چې ته خرګ دې پره مړ شي. بس صرف دغې ځای نه د ښځه کوم ځای کهنې څه ده، کوم ځای کې کهنې ساعد دي، دې ځای نه به دا اوچتی به داسې وهل به کوي. او ښه غېړه وي چې کله په د تیلو کې ورله کېدی، او یو کال دپاره تغریب عام به وکړي که نه، علاقې نه به جلا وطن کې چې خپل علاقې نه ووځي. او مخکې زمانې کې څه کسان وبسلې شوي بیا بل دین ته واوښتل، بیا عمر صاحب د دې نه منع وفرمیل چې داسې د ونه کړلی شي، ځکه ځنه کس په کوسي کې شي که نه، که ته داسې کې کیدی شي بېوفایي ونه کړي. ځنه خلکو ډېر بېوفا وي که نه، چې زه د انډیا له ولېږلم، داسې نه چې چا سره سکیندو جوړ شوي وي. نه تغریب عام سیاستن دی، که د وخت علما او حاکم هغه دپاره دا ښه وګڼي چېرې دا سړی پرې نوره سمیږي، بیا خو ښه ده که چېرې ونه نقصان پیدا کېدو که نه اندېشه وي، بیا به تغریب نه کوي. بس سل کوړې بیا کفي دي. که چېرې بیا شادي شده و، دواړه شادي شده و، خو دواړه به سنګسار شي. که یو پکې شادي شده و بل پکې غیر شادي شده و، نه د شادي شده چې کم دي دا به پکې سنګسار شي، او د غیر شادي شده دا به 100 کوړې لګېږي، درې به ولګولی شي. وبه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، چې موږ پیغمبر علیه السلام سره یو کس ولرالو، فقال وی انشدک الله زه تاته د خدای قسم درکول غواړم. انشد ویل شي باب بان لکه نه، که مجرد نه ویلی شي. لما قضيت بيننا بكتاب الله وقال خصمه فكان افقه منه، او شکام د دې خصم وکنه هغه ته وی خصم لکه ما د مقابل سی هغه دینه لک پوی چې اقضي بيننا بكتاب الله، مونږ مینس کې د کتاب الله مطابق فیصله وکړه. واذن لي حتى اقول، او اجازه تر الله که څه در وویل شم که نه، نه دې چې دا مانه چې کتاب الله مطابق فیصله کړه، دا مانه خو نه چې هغه کتاب الله مطابق فیصله نه کوله. خاصې تاکید دپاره اخلاقي موږ لا یو ګیلاس شربت راکړه، نو شربت خاصې هغه وي شي، نو بیا ورته ویل څه ضرورت چې موږ لا یو ګیلاس شربت راکړه، بل شی خو دله نه درکوي که نه. خو مطلب دی دا بس هسې ذکر کېږي خبرې کې. قال به مخکې چې حتى قل پیغمبر سنت قل وی کنه وی سوی الغواړي. قال غوی چې ان ابني كان آسفا على هذا، زما د زوی کنه دې سره څه کاروبار کې اخته و، انه زنا بامرته، او لګې شو د هغې ښځې سره ملوث ولو. فافتدیت منه ب100 شاة وخادم، ما دې ته وی چې بس دا پرېږده ورله څه ورته مه وایه، یو بدلې کې 100 وزې او خادمان بدله درکړم. فسألت رجال من اهل العلم، زه خو ډېر اهل علم خلکو ته ورغلم، تپوس مې ترې نه وکړو رجال العلم نه. فاخبرت ان على ابني جلد 100 وتغريب عام، هغو ماله دا خبره وکړله په اخبرتو که نه چې زما د هغې زوی سزا دا ده چې دې له 100 کوړې ولګولی شي او یو کال دپاره جلا وطن کړلی شي. وان على امرأتي هذا الرجم، او دې سړی ښځه خو شادي شده ده که نه، په هغې باندې رجم راځي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې والذي نفسي بيده لاقضين بينكم بكتاب الله، زه تاسو منځ کې کتاب الله مطابق اوس فیصله کوم که نه. المئة الشاة د 100 اوزې چې کمې دي، والخادم او د خادمان مدیونه رد وللیکه ردنا علیکه، دا به تا وي، دا واپس به درکولی شي، په دې څه نه کېږي. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، او د زوی چې کم دي که نه دې ته به 100 کوړې ولګولی شي او یو کال لپاره جلا وطني. وغد یونیس على امرأة هذا، وتی چې یونیسه د دې سړي ښځه بوزه، فإن اعترفت کدي قواعد مطابق اعتراف وکړو، قانون کې ثابته شو خبره، فرجمها الشخاره جمع يرجم نه رجمې کا. قول هشام وایي چې په ادا غلیها چې کله هلته د سکارو کو که نه
کم عدالت ولا کسانو په طرفت فرجمها اعتراف بس مرجوم شوله اعتراف وکي کنه شر بالکل دا معنا کار شوی دی سالور زله اعتراف کیږي هر مجلس کې بلا اعتراف کول شي سالور مجلس وي وبه قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا چې ونیسئ مانه ونیسئ زمانه یعنې زده کړئ دا خبره چې الله تعالی دوی دپاره ولار کولو کړي ده که چېرې ښځه څه وکړي اتینه بفحشة مبینه کار وکړي نو هغه دپاره څه وکړلی شي که نه مخکې زمانې کې خو به دا کوي ښځې بفاحشه مبینه کار وکړو که نه یا خو به کور کې بند ساتلی شوه تر څو پرې مړه نه وه یو کوټې کې به بند کړلی شوه وروسته بیا خدای والا فیصله وکړله که نه چې البکر بالبکر که دواړه غیر شادي شدي که نه دواړو دپاره جلد میت سل کوړي دي و تغریب سنة والطیب بسیب که دواړو بیا واده وي وده کړي کسان جلد میت والرجم د جلد میت خاصې پکې لفظ راغلی دی خو والرجم هغو دپاره څه ده بس سنګساري ده بیا باب من وقع على جارية امرأته دا مسله خو څه مسیم نشته ګوره وتوبې قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال أنبأنا أخبرنا سعيد بن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتى النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أغزي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحل يحل إحلال كان أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن آذنت له رجمته وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وتي جارية امرأته فلم يهده أحد يهد نشي عليه أحد يهد إهداد خبلشت فلم يهده باب الرجم دواودي فبين دي رجم كي وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب عمر سے ویش لقد خشیت یطول بالناس زمان چې ډیر وخت کیږي کنه د سینې چې خلق وایي چې رجم ولایات څه خبره خو نشته خدای په قران کې کتاب کې نشته چې زه په دې یاریږم چې د سینې یطول بالناس زمان چې خلکو نکله ډیر وخت تیر شوی شیخ به هیریږي کنه ذهنونه نه چې د سینې حتی یقول قائل شي سړی په کې داونه وي حساب چې ماجد الرجم فی کتاب الله چې الله په کتاب کې خرج مسلسری خبره نشته د سینې حساب شو د سیونه وي فیدل چې گمراه شي فیدل بترک فریضه من فرائض الله وی چې الا وان الرجم حق رجم حق دی اذا احسن الرجل وقامت البين کله سړی محسن شي یا محسن شي او بینه قیمه شي وکانه حمل او اعتراف خزوږي او اعتراف سړی کې وقد قراتها بمدا ايدس الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما نكالا من الله شکل شادي شو د سړی او خزه زیناو کې به د رجم کوي البته مختلف قرات دي کنه الشيخ والشيخ نه بډا نه د مراده شواده شي ته شیخ ویل شي بس شیخ شولن نه بعد زموږ په زبان شیخ ربیان قاسم خلق وی یا شیخ یا شیخ یا شیخ نه دی الفقاری صدیق یا زمیل ویل فقار رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام ومحمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو هريرة سيبواي جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم دا ماعز بن مالك سے پیغمبر علیہ السلام تراغی فقول او څلور مجلسونو کې بیل بیل اقرار وکړو چې انی زنیت من زنا شهیدا زنا می کړی دا فعرضانه پیغمبر علیہ السلام ته مخ واړو چې دا سوای الک دینه دا پوسو کوي څنګه خبره ده خو شي د سکار شوی دي تینا کې دې شي لمستی کړي کې دې شي قبلا دي کړي کې دې شي اخو دي خصلوان رسولون شي ثم قال شي نه اني قد زنيت صفا خبر در لکوم زنا را نشید لکه څنګه صحیح داخله کې په بزینه کې
فاعرض عنه بیت نه اعراض وکړو ثم قال وی چې اني قد زنیت زنا نه شهید کنه فاعرض عنه بیا پیغمبر اسلام ته نه مخ واړو چې کله مای صاحب وترډول شو مجلس نه پاسولې شو یو دیوال ولته خو پانه شو بیا واپس راغلو چې زړه ته اطمینان نه مې د شرنکار شوی دی چې د سبا د قیامت ورځې ولا سزا نه خو د دنیا سزا ومندو دا ډیره ښه ده ثم قال وی چې قد زنیت ما نه دا کار شوی دی یا رسول الله هیڅ پکې خبره د سینې کم احتمالات ته ذکر کوي کنه دا پکې یو نشته فارض عنه پیغمبر اسلام بیا ته نه مخ واړو مخ راوالی څه مقصد و چې د سړی کیدی شي اسې څه شی به زنا ګڼلی وي زنا اوقات کې زنا ځان ته شی دی حتی قرر با مرات څلور ځله څلورو مجلسونو کې بیله بیله اقرارو فامر به ان یرجم پیغمبر اسلام حکم ورکړ چې دا دې رجم کړی شي چې کله میدان ته بوتلی شو هلته کې په تیږو او په تابویې باندې رویسار کړلی شو فلما اصابته الحجارة چې کله کاڼو سره ولګېدو نو یو کاڼې په ولګېدو بدن باندې هغه د وجې نه منډه یې شروع کړله میدان نه په تښتېدو شو تېښته یې شروع کړه ادبره یشتدو منډې وهلې شروع کړل یو سړی و هغه په لاس کې غټ د اوښ والا هډوکی و د سر والا هډوکي سی پاسه جبړې والا یا د بل څه شي والا فلقه رجل بیده لحا جمل فضربه نه هغې د هډوکي سره ګزار وکړو مایز یې پویشتو نه هغه د وجې نه راپرېوتو فصرعه نو ویې غورځولو ځکه چې هډوکي ښه ډېر غټ و که نه او سخت یې ورسره وویشتو فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجاره پیغمبر علیه السلام ته د د تیښتې او د منډې ذکر وکړی شو چې یا رسول الله ته خو چې کله کاڼي ولګېدل که نه نو میدان نه تیښته شروع کړله قل پیغمبر علیه السلام چې فهلا ترکتموه بیا م ولې نه پرېږدول پرېښې به مو چې لاړ وي ښکاره شوي وي وه که نه چې دې څه کول غواړي د دې د تیښته د خپلې خبر نه رجوع دپاره وه او که د کاڼي او درد د وجې نه وه نو دا به مونږ له ښکاره شوي وه تاسو پرې نه ډول وویشتل دا مخه ونه کړل وبه قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمر قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المهاجر عن عمران بن الحسين ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم یوه ښځه راله پیغمبر علیه السلام ته فاعترفت بالزنا زنا اعتراف یې وکړو چې دغې د خدای بندۍ نه داسې کار شوی دی فامر بها پیغمبر صلی هغې متعلق حکم وکړو فشکت علیها ثیابها نه کپړې پې ښې راټولې کړی شي چې د رجم په حالت کې تک نه کپړې اونه غورځي اونه شلېږي چې بدن یې بربند شي ثم رجمها بیا رجم ثم صلی علیها بیا پیغمبر صلی پې مونځ هم پړاو په جنازې والا